اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو زم تاسو قربان یم سبحان. یو ټایم داسې و په سوکنو کې چې دلته کې به د ټماټرو کر کېدو او په یو لویه پیمانه به کېدو او د سوکنو نه به درې ټرکه ټماټر د ملک مختلف ښارونو ته سپلای کېدل. د آبادۍ د زیاتوالي د وجې نه دا ځمکې دلته کې آبادي شوه پې او د ټماټرو کر ډېر کم شو. خو نو اوس هم داسې ځمکې شته په سوکنو کې د سوکنیوالو چې په هغې باندې د ټماټرو کر کېږي. نو راځئ ما سره چې موږ تاسو ته وښیو او د هغه زمیندارانو سره په دې هکله خبرې اترې وکړو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. لولا لومبی خو درته خپل نوم ووایي جی. شریف الله. د سوکنو یې. د سوکنو یې. دا راته ووایي چې سوکنو کې به څه ټایم کې درې ټرکه ټماټر تلل. نن ډېر لږه ځمکه ده چې په هغې ټماټر د هغې کرونده کېږي. د دې وجوهات او دغه څه دي؟ وجوهات خو دا دي چې بس اوس هم ځي خو هغسې نه ځي مخکې چې څنګه پتې نه ګاډي به ډکېده او تله به تې زمیندارو به فصل کولو څه داسې لږ ډېر دغه شو. اوس مطلب دا ټونډه مونډه پکې جوړېږي. ځمکه ختمه شوه لږه. ځمکه ختمه شوه. ځمکه ختمه شوه نو ډېره پکار دا دي چې د دې څه دغه وشي. او دا ځل ټماټر تاسو یا کار کړی دی د دې نن سبا ریټ څه ښه دی که نه؟ یاره ریټ خو بس ښه دې وخت سره ګزاره کوي الحمدلله. ناظرین د خپل پروګرام په ریکارډینګ کې موږ سره د خپل کلي یو ډېر معزز زمونږ د کلي عالم مولانا عبدالحلیم صاحب ملو شو. هغوی سره به هم په دې هکله خبرې اترې وکړو. السلام علیکم استاد جي. وعلیکم السلام ورحمت الله. استاد جي د ټماټرو کر په سوکنو کې کم شوی دی، د دې څه وجوهات دي؟ نو د نورو وجوهاتو نه علاوه غټه وجه یو دا وه چې زموږ د وطن د سبزیانې سپیشلي ټماټر دا چې به کله ورسېدل نرخ به پرې نه و. نو زمیندار جز خو ټول کال همدغه یو څیز ته نظر وي چې یاره زما و دا سبزي ولګي نو زه به په دې باندې خپل قرضونه کال 12 میاشتې قرض اخلي او ریزلټ یې دا روزي چې ټماټر یا سبزي راشي نو هغه خپلې پیسې مونه کړي، نو هم قرضدار په قرضدار پاتې شي. نو په دې وجه باندې د زمیندارانو زیات تر اوس دې سیز ته توجه نه ورکوي او په دې سیز باندې دا کمی په دې وجه راغو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه؟ عمران. عمران بھائی دا راته ووایه چې تا دې ټایم کې څومره کار کړی دی؟ یاره کم از کم 15 جریبه خو به وي. 15 جریبه. او په یو جریب باندې د ټماټرو په کار باندې خرچه څومره راځي؟ کم از کم 1 لک خو ده. 1 لک روپۍ. د نن سبا ریټ سره ته مطمئن یې؟ یاره بالکل داسې لږ دی. لږ ډېر مطمئن یې. او دلته کې چې کوم ټماټر تاسو دا سپلای کوئ دا چېرته لګېږي؟ دا پنډۍ ته لیږو. پنډۍ ته. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بابا لومبی خو راته خپل نوم ووایي جي. زما نام شیرافضل دی. شیرافضل ماما دا راته ووایه چې د ټماټرو کر په دې سیمه باندې زیات شوی دی که کم شوی دی؟ جي دلته خو ډېر زیات دی. دا میره ده او په دې میره باندې خو دلته ډېر زیات دی کار. خو لکه داسې خلک یې ډېر ځکه نه کوي چې تاوان یې زیات دی او مدن یې بیا لکه بعضې وخت کې پټو کې څښا کېږي نو ډېر خلک یې نشي کرلی. داسې خوار سړی کرلی نشي. لکه چې چا سره ښې پیسې دي نو هغه زمینداري کولی شي، چې چا سره پیسې نه هغه زمینداري نشي کولی. نن سبا د ټماټرو نرخ ډېر زیات دی. تاسو دې ته ستاسو ته معاوضه دې ورځو کې ملاویږي که نه ملاویږي جي؟ جی څه کال خو لکه د خدای فضل دی چې ډېر خوشحاله دي زمیندار. څه کال یې ډېر زیات خوشحاله دي او وجه څه ده چې اوس ټماټر خرڅېږي که نه؟ جی جی. نو زمیندار پې ډېر زیات خوشحاله دي په ټماټرو باندې. په یو جریب ټماټرو باندې څومره محنت کول غواړي جي؟ چې د دې خو محنت خو ډېر زیات محنت دی. د دې د بوزغلي نه راونیسه تر د کرلو او تر د دې وخته پورې زموږ لا پم د ونې نه دی کوز شوی. اوس ما 2 جریبه پټی دی او ما نه 45,000 روپۍ
دوايانو والا واغسته 15,000 هغه واغستلې لس 15,000 روپو مې مطلب دی چې بوزغلې کړلې 15,000 روپو مې خاورا چولې ده نو بس دا ګوډونه او خواریانې خو پرېږده چې دا خو زمونږ کار دی دا خو د دې خو موږ سره اړو څه تپوس نشته دا زمونږ کار دی دا کوو ناظرین تاسو د ټماټرو د کر په هکله دا خبرې اترې واورېدې امید دی چې دا معلوماتي پروګرام بس تاسو خوښ شوي انشاءالله آینده به ملاویږو د یو نوي پروګرام سره تر هغې دمې پورې تاسو نه اجازت غواړو د الله په امان